ज्यादा जबर और ज्यादा जबर और ज्यादा द पुलिस जबर और ज्यादा द पुलिस जबर और ज्यादा इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ की हुकूमत से कपल जमीरुन राविक के मुदकेगा वो दे जालिमानू ताकम जुल्म और ज्यादा चरवान दे दे खिलाफ उतरेंगे ټول پښتنو ته چې دا یو امیر نو چې هغه سره کوم ظلم وشو کوم زیاتې وشو دا د ټولو پښتنو بېعزتي او رسوایي شوې ده موږ د ټولو پولیسوالو خلاف نه یو دا زموږ وروڼه دي دوی شهادت یې ورکړی دي دوی زموږ دپاره په هر مغاز په هر دغه باندې جنګېدلي دي خو دا پولیسانو کې چې دا کوم دغه ملوث دي د دوی خلاف کې بھرپور کاروي وشي او زمونږ د وطن زمونږ د دغه بېعزتي نه کوي دا زمونږ وردي ده مونږ عزت کوو مونږ عوام ټول د هغې وردۍ خلاف نه یو مونږ د هغې پولیسوالا خلاف یو چا چې دا کار کړی دی خو هغه ایسي چور دی کو ډي سپي دی کو ایسي سپي دی کې ملوث دی د هغه خلاف دی بھرپور کاروي وشي بالکل داسې چې شوي او زمونږ دا کوم احتجاج چې کوم دی دا پوره من دی او د دې کو انکوایري ونشوه او د دې دغه ونشو د خبرو پورې نه د دې موږ عملي کار غواړو عملي کاروي غواړو دا نه چې صرف په دغه باندې چې به د دې خلاف په دغه وشي تنقید موږ نه منو دا کوم کار چې شوی د دې موږ خلاف دي دا غلط شي نه مشه آیات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ظلم غرونه که ولاړي په ډغره ورځم د ظلم غرونه که ولاړي په ډغره ورځم زه هغه سر یم چې ماتېږم د غیرت په موخه ډېر د ما د تنګي ډېر عزتمندو ملګرو زمونږه رور امیر تاکالي سره چې کوم ظلم شوی دی نو دا تاریخ چې د کوم وخت نه را شروع دی هغه تاریخ ریکارډونه دي شیزمات کړي دي دا چنګیز خان نه دی کړی دا لاهور خان نه دی کړی او دا ظلم چې کوم دی دا د یو څو پولیسو د وجې نه په پښتنو باندې را شروع شوی دی ملګرو من په دې کې ټول پولیس نه ګرمو خو په دې کې چې کومه بیړیان دي په دې کې چې کوم سناور دي په دې کې چې کوم د غیرت نه وتې خلک دي موږ د هغې خلاف روت یو او موږ به دا احتجاج هغې ایوانونو ته رسوو چا څوک چې د دې انصاف کوي که دا خبره به موږ هایکورټ ته رسوو دا به موږ هغې چارواکو ته رسوو او دا به موږ د هغې خلکو لاس ته رسوو چې د چا لاس کې انصاف وي او څوک انصاف کولی شي ملګرو تاسو وګورئ په پښتنو باندې چې کوم جبر راکو شوی دی هغه تاسو وګورئ تاریخ کې څوک یې دهشتګرد کړي دي چې د هغې نه خلاص شي بیا چې کوم دی په جیلونو کې واچئ چې د هغې نه خلاص شي او په رومن شهري ته جوړ شي نو بیا ورسره داسې عمل وکړي چې د هغه نه پرتوګ وځي د هغه شرم دا څومره د پښتنو تاریخ کې هېڅ چا هم نه دي کړی که کېږي زموږ په سټیټ کې زموږ د خپل حکومت د دې شیش چې کوم دی نو ګرم دی موږ به د ده نه ستاسو په وساطت سره د دې خلکو نه تپوس کوو او موږ به د عمراني تاکالي چې کوم دی د ده به موږ هر قسم د ده به موږ هر قسم مرسته کوو د ده به موږ هر ځای ته ځو چې څه مسله وي موږ به د دې چې کوم دی نو تپوس کوو ملګرو خبره داسې ده چې دا شي ټول ځي دا یونټر ته ځي دا اتحاد ته ځي دا اتفاق ته ځي
دا ودې نن چې کوم دی نو په هر ځای کې دا مسله جوړه ده یو ځای کې پښتون په اتحاد باندې نه دی ګاونډي له ګاونډي نه خفه دی کوڅې والا له کوڅې نه خفه دی علاقې والا د علاقې نه خفه دی زم پښتنو ته دا میسج ورکوم که تاسو وایې چې داسې قسم نور شیزونه دې بند شي نو په اتفاق شئ راپاسئ او یو ورورولي جوړه کړئ زما په خدای قسم چې نومي پولیس به بیا تاسو نه تپوس کوي اس پی او به تاسو نه تپوس کوي د هر یو محکمې کس به تاسو نه تپوس کوي موږ کې یې راچولې ده موږ ته اس ډي او پلان کړی دی موږ ته اس ایچ او چې کوم دی نو اسماري کړی دی دا ولې چې موږ ټول بې اتفاقه یو زموږ مسله دغه ده چې موږ بالکل یو بل سره زموږ یو بل دشمنان یو دا دشمنۍ دا طرفګنۍ دا هر څه به ختمو او موږ به راپاسو ورورولي به جوړو او هر ځای کې به انشاءالله چې که خیر خپله یو یونټي برابر موږ هم شروع کړې ده زه د ټولو یونین کونسلو چې دې ده کې د هر یو یونین کونسل کساني هغوی ته دا خواست کوم د ورورولۍ چې خدای قرآن ته وګورئ چې په خپل منځ کې دا طرفګنۍ دشمنۍ دا په معمولي شیزونو باندې دا خیشې ختمې کړئ او راپاسئ یو ورورولي جوړه کړئ یو اتحاد جوړ کړئ یو یونټي جوړه کړئ او انشاءالله چې دا مو کړه زما په خدای قسم دا خو له اس ایچ او دی او دا خو له آی جي دی او دا خو له پولیس دی که تاسو ته د دنیا یو طاقت هم څه ووایي بالکل انشاءالله ملګرو خبرې زما به نور مرونه هم کوي خو خبره داسې ده چې دا کوم شی شوی دی دا ښه کار نه دی شوی په دې موږ خفه یو په دې ټول پښتانه خفه دي په دې چې کوم دی ټوله دنیا خبره ټوله دنیا راوتې ده انګلینډ کې پې خلک راوتي دي په امریکا کې پې خلک راوتي دي په سویزرلینډ کې پې خلک راوتي دي په اسمبلی کې پې خبرې شوې زموږ په پښتنو اسمبلی کې پې خبرې شوې دا شی چې کوم دی دا رکاول دي د دې رکاولو شی چې کوم دی اتحاد دی د دې رکاولو شی چې کوم دی ورورولي ده او دا شی چې کوم دی نو هله به ختمېږي چې موږ په یو اتفاق او په اتحاد باندې صرف دا نه چې موږ اواز وکړو چې ختم شي دا سره مکمل ختم شي ملګرو دا ختم شي دا ملګرو انشاءالله چې د ما دې خبرې سره به تاسو اتفاق لرئ انشاءالله چې موږ به که خیري ورورولي به کوو اتحاد به جوړو او بیا زه پر زور په الفاظو سره د دې شي مزاحمت کوم او هر قسم دغه چې موږ به د سره ولاړو دا خپل مټاک تندې بغر ته نیسم دا خپل مټاک تندې بغر ته نیسم مات خو به شي که نه خو نور څه نه شي بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږو پښتنو ملګرو نن چې کم زیاتې شوې دی ظلم شوی دی دا د دنیا په تاریخ کې د لیکلو والا واقعه ده د پښتون سره چې کم ظلم شوی دی دا داسې ظلم دی چې لکه موږ سره شوی دی دا زموږ په جامه باندې داغ دی کم پولیس والا چې دا کړی دی ټول پولیس والو ته موږ په سور نه اچو خو په پولیسانو کې چې کم داسې بدنوما خلک پراته دي پکار دی چې ټول پښتانه روزي او د هغې خلاف احتجاج وکړي او زموږ چې څومره کوشش یې موږ به امیر تاکالي سره ولاړو دا یو ظلم شوی دی موږ د ظلم خلاف وروتي وو موږ نه د حکومت خلاف وو نه د پولیس خلاف وو خو دا ظلم شوی دی پولیس ته هم تپوس وکړي حکومت ته هم تپوس وکړي او د افسوس مقام دا دی چې کله داسې پولیسانو ته د عدالت چې کوم دی د هغې هغه هر څه حواله شوي دي فیصلې خو به عدالت کوي د انصاف فیصله به عدالت کوي د یو مجرم له د سزا ورکولو فیصله به عدالت کوي نو چې یو اس ایچ او راپاشي او هغه دې ټولو له د خپل بغیر قانونه سزا ورکوي نو دا خو ډېر ظلم دی او زما په خیال باندې دی کې موږ له اتفاق پکار دی امیر تاکالي سره ودرېدل پکار دي که هغه یو مجرم دی عدالت کې دې پیش شي او سزا د عدالت په تعین دی د هغه د سزا وکړي او داسې چې یو کس انفرادي راپاسي او خپل زور او بغض او کینت یې وباسي نو دا خو او صرف دا یو امیر تاکالي نه دی داسې ظلم شروع دی په ټول خیبر پختونخوا کې په ټول پاکستان کې دا ظلمونه شروع دي ورګرو که نن موږ چې پاتې شو نو زما دا خیال نه دی چې سبا به موږ سره دا زیاتې نه کېږي والسلام بسم الله الرحمن الرحیم زما ورونو زه لاول صرف د پولیس طبقې ته دا وایم چې ستاسو اس ایچ او دی ستاسو مشر نور داسې مشران دي ګلونو والا دي موبایل والا دي راځي دلته د ګاډو والا کنځي د چینچیانو والا کنځي خور مور والا کنځي زه خپله دوکاندار یم دې ځای کې چونګي کې هر څنګه کنځل موږ ته پولیسو کړي دي په دې ځای کې نن چې کوم دی زموږ یو ملګري د کنځل وکړل پولیس ته نو د هغه نه جامې ووتې بربنډ شو عزت یې ښکاره شو نو زما د مشرانو ته دا خواست دی چې دا سړي د مخې نه مکمل لر شي ځکه چې زموږ نور پښتانه رونه هم داسې شته
داسې بېعزتي نن د دوی غونډه په موږ باندې سوره شوه دا کم اصل چې کوم دی سار له موږ سره هم داسې عمل کولی شي نو په کار موږ ټولو له دا دي چې د دوی خلاف ودرېږو او زما د دې مشرانو د دا خواست دی او عمران خان ته مې دا خواست دی چې دا سړي د مخې نه پناه کې ملګري والسلام یو قرارداد پیش کوم تاسو ما سره په دې باندې لږ اتفاق ولرئ دا کومه سانحه چې دا کوم غم چې دی پښتنو ته راکړی دی په دې باندې زموږ ټول پښتون قام تاسو ټول د دې چې کوم دی نو اصول تاسو سره مسلمت کوئ نو دا سوچت دی ها بله دویمه خبره دا ده چې زه پولیس ته دا یو ستاسو په وساطت سره دا خبره په زور کوم چې نه به چینچې والا تنګوي نه به ریړې والا تنګوي نه به غریب سړی تنګوي که تنګوي راشي که تنګولو شیزونه شته پم دي خلک یې چې کوم دی نو خیرماران کړي دي بالکل بوتلې راغښتي دي څوک به څه پسې منډي او څوک پسې پم ته ونیسئ دا غټ غټ خلک ونیسئ کورونه والے ونیسئ نو د سړک ته او د دغې شي چې کوم دی نو په دې کې تاسو ما سره اتفاق لرئ که نه ډېره مننه ډېره الله پاک هم ډېر خوشحاله کړه